دې بارډر په وجه باندې په کاروبار باندې دونه اثر پرېوتی دی دونه چې هر یو غریب یقین وکړه چې خیر ته کینولی دی. انډیا د هغه سره هم بند دی، افغانستان سره هم بند دی، نو موږ سره تجارتي دغه چې کوم دی بالکل بند دی. हमारा तो मेन दी انحصار ही تورخم بارډر دی چې مزدوري شته نه نو کور خرچه کم ځای نه چلی. تجارتي لین روان وي نو زموږ نه به اخوا دي هغې ته به هم فایده رسي، دلته موږ ته به هم فایده را رسي. एक्सपोर्ट भी बंद हो गई है, जिंदा जानवर भी बंद है, तो पीछे से पंजाब से सिंध से भी माल कम आता है. چې ماجر نشته نو خبردار سړی به چا باندې خرڅ او که دیز نه کسابان هم لاړه چې چا باندې خرڅول هغې هم لاړه. मैं इस मंडी में तकरीबन 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और ये मेरे ज़ेर निगरानी है. और जो सवाल आपने किया है कि अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से, तो बंदिश की वजह से इधर मंडी पे काफ़ी असर पड़ा है. तकरीबन 20-25-30% तक यहाँ पर इसकी खरीद फरोख्त पर फ़र्क पड़ा है. जो अफगानिस्तान जाती थी वो कम हो गई है. पहले जिंदा जानवर जाते थे, पहले उस पर पाबंदी लगी, फिर एक्सपोर्ट के ऊपर जो इधर से हम उसको स्लॉटर हाउस में साफ़ करके चिल करके ब्लास्ट करके भिजवाते थे, अभी उस पर भी बॉर्डर की पाबंदी की वजह से वो भी बंद हो गया है. तो इसकी वजह से हमारे कारोबार पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है. खाने से लेके, होटल से लेके, पीने से लेके, कसाब से लेके, हर किस्म ऑलमोस्ट आप जो तबका कहें ना, गाड़ियों से लेके, टैक्सी से लेके, रिक्शे से लेके, हर गरीब आदमी इससे वाबस्ता है. हर गरीब आदमी का कारोबार यहाँ है. आम आयाम में तो बिल्कुल इतनी रश नहीं होती. आज मंडी का दिन है तो इस वजह से थोड़ी सी रश है, लेकिन जिस तरह पहले रश होती थी वो नहीं है. इस वजह से आप महंगाई देखें, डीजल देखें, तो गाड़ियाँ नहीं आ रही पंजाब से, तो उसकी वजह से हम बहुत इफेक्ट हो रहे हैं. पहले जो माल आता था, बहुत माल आता था, उसमें काफ़ी एक्सपोर्ट हो जाता था, कुछ रह जाता था, तो वो काफ़ी हमें उसकी वजह से उसके रेट भी अच्छे थे. जो एक्सपोर्ट का माल रह जाता वो कसाब खरीद लेता, उसको भी अच्छे रेटों पे मिल जाता था. लेकिन अब पीछे से एक्सपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट भी बंद हो गई है, जिंदा जानवर भी बंद है, तो पीछे से पंजाब से सिंध से भी माल कम आता है. हमारा तो मेनली इन्हिसार ही तोरखम बॉर्डर, इसलिए हमें ईजी पड़ता है, हमारे खर्चे कम हैं. जो हमारे जो कारोबारी हजरात जो एक्सपोर्ट करते हैं, अफगानिस्तान जाता है, आगे ताजिकिस्तान की तरफ इसी रूट से जाता है, तो ये बंद रहेगा तो हमारा कारोबार और भी इफेक्ट होगा. सिर्फ हमारा नहीं, ये हमारे साथ जितने तबके भी मुंसलिक हैं, कसाब से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके, ये सारे इफेक्ट होंगे इससे. तो इसको हमारी ये दरख्वास्त है कि इसको हुकूमत जल्द अज जल्द खोले. زما تقریبا 15-10 کاله شو دې منډو کې او ډېر ښایسته وخت او ډېره ښایسته مزدوري وه. د دې کابلۍ نه په وجه باندې دونه کاروبار باندې اثر پرېوتو چې دا یو ګوره دې ګاډو ته یو کابلۍ یا کوچې دا کاروبار کول پاکستانی دا کاروبار نشو او کوچې څه کار کوي کروڑ دی خوا 2 کروڑه دی خوا پاکستانیان دا کار نشي کولی. یو ماجر سره چې کوم یو نیم سل 200-300 غواګانې یو نیم سل 200-300 ګډانې ورسره کابلیانو سره او زر 2,000 خلي او پاکستانی دا کار نشي کولی. زموږ په مزدورۍ باندې دونه اثر پرېوتی دی چې ډېر زیات اثر پرېوتی دی. مخکې چې بارډر کولو که نه نو هغې چې کوم یو دی دونه ګاډي به دونه سروي به راتله چې زبردست. د دې بارډر په وجه باندې په کاروبار باندې دونه اثر پرېوتی دی دونه چې هر یو غریب یقین وکړه چې خیر ته کینولی دی. د دې بارډر په وجه باندې ډېر سروي به راتله. اوس وګوره نه مزدې شته نه غټ ګاډي شته، ګاډي هغه ځینې نه راځي. چې ماجر نشته نو خبردار سروي به چا باندې خرڅ او که دیز نه کسابان هم لاړه چې چا باندې خرڅول هغې هم لاړه، چې چا لالول هغې هم لاړه. پاکستانی کساب دی 10 دي او د کابلۍ کسابان دي 100 دي. په دې پوه 100 کسابانو د کابلین په بارډر باندې خو هلته کې چې کوم د سرویس بدله راتله که نه خو بند شو، خو دلته کې به کاروبار د کابلیانو صحیح و که نه هغې به اخېستو مونږ به له چلول او لالولو به کسابان مو وپارین مو. نو ډېر کار خراب شوی دی د کابلیانو په وجه باندې. مونږ دا ګډان تورخمه پورې دا لوړګي پورې دې خوا باجوړه پورې دې خوا سدې باړه چناره پورې انګو پورې دې پورې بتلو چې مزدوري شته نه نو کور خرچه کم ځای نه چلی. اوس زه سهار نه راغلی یم چې دې ټایم به رالم دې ټایم کې مونږ 2 پیرې 3 پیرې به وکړې او سهار نه زه راغلی یم 2 بجو نه او ولاړ یم په دې ځای باندې. یقین وکړه د پیرې نامه هم شته او مخکې به دا چې به رالو نو د 2-3 پیرې به موږ الحمدلله دغه مزدوري به وشوه. د نوخار منډۍ ګورې نو په هغه څلورم حصه هم پکې نشته، څلورم حصه هم پکې نشته.
که د باړې منډې ګورې هم څلورم حصه پکې نشته ګډان به راتله غویان به راتله نو خالي ده منډې خالي دي زموږ حکومت نه دا مطالبه ده چې دا کم مهاجر چې کم تللی دي هغې له د پاسپورټ ورکړي ویزې دې وله ورکړي چې راشي دلته خپل کاروبار شروع کړي او چې دا کم دلته کړي دا هم دلته کې پاتې شو نو ښه دی زه د دې نږدې اوسېدونکي هم د منډۍ سره څوکانو اوسېدونکی یم دي دې منډۍ ته موږ اختر کې هم راځو ځناور اخلو دلته نه ښه مزدار ګرمه ګرمي په دې دی کې ولې چې لوکل خلک راځو او دې لوکل دغه لپاره دلته موږ څاروي اخلو ځان له قربانۍ لپاره هغې کې رش ډېر زیات و چونکې اوس په دې دی کې رش نشته دی نه ښکاري ځکه چې موږ سره د مال چې کوم دی منډۍ ته چې پنجاب نه راشي نو داسې به موږ لوکل خلکو هم اخلو او افغانستان ته به هم ځي نو افغانستان بارډر موږ ته بند دی نو دلته کې د افغانستان څاروي دلته نه وځي نه دلته مال د پنجاب نه راځي نو هلته به څه لاړ شي دلته چې پنجاب نه راشي خوا خو به لاړ شي خوا وتی نه شي د دوی سره بارډر یې بند دی افغانستان بارډر چې کوم دی بالکل لاک دی ترانسپورټ ویزې نه هېڅ قسمه دغه نشته دی نه ټماټر دي نه اخوا نه راځي نه دې خوا راځي زموږ سره هم دا یو بارډر جنګېدلی او پاکستان خو مطلب دا دی چې څومره بړی افغانستان انډیا دی هغه سره هم بند دی افغانستان سره هم بند دی نو موږ سره تجارتي دغه چې کوم دی بالکل بند دی د پاکستان چې کوم دی معیشت ډېر نقصان په دې شی رسي عوامو ته هم رسي حکومت ته هم رسي خرید و فروخت کېږي نه بس یو سړي څاروي اخیستی دی ګران دی دلته کې بل چې کوم دی هغه نشي اخیستی هغه شی اخیستی نه شي مخکې وځي نه هغسې نو هغه کساب چې کوم دی که نه کساب څاروي ارزان اخلي هغه چې عوام ته ارزانه غوښه میلو شي دلته څاروی ګران دی نو عوامو ته چې کوم دی غوښه بیا ګرانه میلاویږي به نو کساب چې کوم دی هم څاروی نه اخلي ولې چې ارزان شو خو وابېلي ارزان نشي اخیستی نو بس بیا هلته چې ګران والي نو ته به غوښه ګرانه خرڅوي به دا ټولې مسلې دي زموږ په دې زموږ حکومت نه دا درخواست دی چې دا بارډر دې کولو کړی شي د بارډر سره دغه چې کوم دی تجارتي لین روان وي نو زموږ نه به اخوا ځي هغې ته به هم فایده رسي دلته موږ ته به هم فایده را رسي نو په دې وجه باندې بارډر کولاوېدل پکار دي